صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما د پاره خدا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو غونډې خلکو سره زما سامنا به حیثیت مدرس کیږي زه د الله ډیر زیات شکر ادا کوم تاسو هم ډیر شکر یم شکرګزار یم والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون خدای په خپل کارونو کې ډیر زور اور دی نو زه د الله هم شکر ادا کوم چې ستاسو په اړه کې دا واچوله چې دته به ووایو اصل کې یو ځای سره سړي یو اټیچمنټي عقیدتي دلته زمونږ ضمیر ماسټر صاحب شهید زمونږ یو ښه استاد او مونږ چې په ډډه وړو نو هغه ته ډډه نه دعا خیږي او بل حضرت کمال صاحب چې هغه زمونږ ډېر تربیت کړی او ځان یې کړولی او زما د ملګري هم د هغه استادان دي مونږ چې کوم راغلي یو دلته بیا عبدالرحمن سرجن صاحب زمونږ سره پاتې شوی او دا درې واړه د کابل د دې ته ویلی شي د چوک سره یې تعلق دی ډېر قریبي نو هسې ستاسو د چهرو ته مونږ د عقیدت په نګاه باندې کتل د مؤمن یو نښه دا وه اذا رؤو ذکر الله چې ته وګورې تا ته خدای را یاد شي او د جماعت په ملګرو په چهرو کې دا اثر زینم زه د خدای شکر ادا کړم هر خبره چې هغه زما ستا لپاره ډېره فایدهمنه یا به یو بل ته ور یادو ځکه چې قرآن کې مونږ دوی فذکر خلقو ته ور یاد کا دا حکم دی ولې فإن الذکر تنفع المؤمنین ور یادول چې دي دا مؤمنانو ته فایده رسوي ځکه انسان چې دی یېرزړی دی انسان ته انسان ځکه وایي چې دی د نسیان نه دی نسیان یېر ته وایي نو دی یېري نو د یېرېدو نه د یادولو دپاره ولا یو خو الله تعالی یو ترتیب راخ کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې به د محلې خپله اجتماعي هغې ته به د جمعې مونځ وایي پای کې به یو مدرسی یا مربی هغه به خطبې په شکل کې د خپلې محلې د خلقو تربیت کوي دې ته د جمعې خطبه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکې دي یقرأ القرآن کان یقرأ القرآن ویذکر الناس رسول الله به قرآن لوستو خلقو ته به یېر ور یادول یذکر الناس تذکیر چې ستاسو چېرته یېر نشي ځکه انسان نه یېرېږي خبره قرآن کې وقولو للناس حسنا خلقو ته ښه خبره وکړئ دی به پکې خیر یې ډېر خلقو د خیر خبرې چاته کړي دي لکه مثال په طور زه په سکول کې وم ما آرټس وې او په آرټس کې مې سبق وې او په دې کې کمال صاحب ما ته وی یاره ته ساینس والا یو خبره وه ما بیا ساینس واغستو هغه ما ته سبق وی او د هغې ته ویلی شي چې په ملکنډ کې ما له قدرت دومره نمبر یې راکړې نو ما د زړه نه به هغه ته دعا خطا ولې وقولو للناس حسنا یو کچه غوندې خبره هغه کړې وه هغې ما له ډېره فایده راکړه وایي د امام بخاري چې دی که نه دی هسې ګرځېدو نو اسحاق بن راهویه دا د دې یو استاد دی هغه ورته وی یاره داسې څوک نشته چې صحیح احادیث جمع کړي ګوره یو ټکی وی نو د امام بخاري په ذهن کې راغله چې یاره دا کار خو زه کولی شم نو بخاري کتاب یې ولیکو دا بخاري د قرآن نه وروسته دویم نمبر غټ کتاب دی دا یې ولې ولیکو ځکه چې یو سړي ورته وقولو للناس حسنا یو سمه خبره کړې وه زموږ یو ملګری و نو هغه ډېر پریشانه و نو بیا ما په پنډۍ کې په اسلام آباد کې ولید نو ډېر خوشحاله و نو یو لوی دفتر یې و هغه دفتر یې دومره ښکلی و چې ما ویل لکه دا شادي حال دی وی نه دا زما افس دی په یې کې ډېر شی عمله ناسته وه نو ما ورته ویم دا تا څنګه کړي دي نو ما ته یوه خبره کړې وه په هغې مې عمل کړی ګوره قولو للناس حسنا سړی ځان نه خبر نه چې دا زه څه خبره کوم وی تا زما د وروڼو سره جنګ و په جایداد ډېرې پریشانۍ اظهار مې تا ته وکړو تا ما ته وی چې مولانا مودودي لیکلي دي چې کله یو څوک ستا جاړه ستا لمن ونیسي که نه
तो अपनी दामन का वो हिस्सा काट कर जाड़ी के हवाले कर दो, ले मैं आगे जा रहा हूँ. نو تا وته ستا دی رونو ستا لمن نیولې دندا ته پرې کا اورې کولا او ته چې مې هغه جار بیا قچل مې وکړو پاکلی کې مې وته غزې پرې خودو او زرا لمن خدای را په اسلام آباد کې دا ورځ راکړه. ته تو وقولو للناس حسنا چې ته سړی ته خبره کې او سړی مسلسل سیګریټس کی اته ورته چې لکه مسکا ستاره مسکا خو دوه ټکی دي کنه خو هغه ته ډیره زیاته فائدہ ورکړه. نو یو بل ته به ور یادو او ور یادول په موقع پکاري. یو مولوی صاحب تقریر کاو د اختر په ورځ د روزي صفت کاو نه بل وته راځه زمونږ مولوی صاحب په اختر کې د روزي خبرې کوي. نو په اختر کې به د روزي خبرې نه کو په روزي چې راغلي نه نو د روزي خبرې وکړو دې ته موقع وي او دا د رسول الله سنتو. تبلیغیان بعض الفاظ ډیر خواږه وي نه غوي د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده. مې پیغمبر طریقه سوا د شعبان په اخر کې دا د شعبان نن څه تاریخ ته 22 دی کنه نو 23 به تقریبا د شعبان یې یورت مخکې مونږه نو 23 شعبان دی. نو کان خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. رسول الله د شعبان په اخري ورځ کې مونږ ته خطبه را کړې و. نو ګوره د شعبان په اخري خطبه کې د بنیر ډاکټر صاحب د کابل ملګرو ته خطبه ورکړي. مونږ ټول په دې وایو چې الحمدلله. او هغه دا چې د صفه په ټاپک باندې ورکوي چې د رمضان کې اهمیت سره اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہے. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته سوئی قد ازولکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فيه ليله القدر خیر من الف شهر. د دې دا مطلب دی چې د ډیر شي نمونه دي او د کم شي چې ډیر نمونه یغه اهمي لکه په کائنات کې د ټولو نه قیمتي ذات چې د الله ذات ته نو څو نمونه دي نه ویدی کنه. نو د رسول الله ډیر شي نمونه دي اسمه احمد محمد نو ډیر شي نمونه دي مصطفی مجتبی. نو د رمضان هم ډیر شي نمونه دي. زوم پر سارو کې په عربو کې قیمتي ساروی چې دغه ګوړه ده استه نو د اس ډیر شي نمونه دي. نو د رمضان ډیر شي نمونه دي. نو دینه پته لګي چې دا قیمتي ده او کم شي چې قیمتي هغه له پریپریشن کې. په قطر کې پوخا فوټبال میچو نو ورلد کپ په کې د قطر حکومت د کلونو ناغېله تیاری کوله. اوس په پاکستان کې چیمپیون د ټراپی د کسه شه دی هغه له محسن نقوی لګیا دی. مونږ ټول گواهی ورکو چې د رمضان مهینه د ورلد کپ نه ډیره قیمتي ده. نو مونږ دا غیره لپاره تیاری کو. ویدا څنګه قیمتي ده وی ګوره د میاشتې کې سو په کال کې 12 میاشتې دي. نو 12 میاشتې چې 200 کې تقسیم کړي دي ته 6 ماهی وي. نو په ډومبنۍ 6 ماهی کې درېمه میاشت څه ده در سره تاسو وای محرم سفر بر بیا په سره ربیع الاول کې چل شو په درې میاشت کې رسول الله دنیا ته راغله. او رسول الله سلام چې دنیا ته راغله نو الله په موږ ډېر احسانات دي. دا سچ مونږ خلون د الله د وجه نالو دا موږ چې لنګز را کړی په دې کې اکسیجن چې زیاده نه دا هغه د وجه نالو او موږ ته چې ډایجیشن کېږي دا هغه د وجه نالو. نعمتونه خو ډېر شه دي خو په موږ خدای پاک زبادلی نه دي. صرف د رسول الله ذات راته ذکر کړي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم. نو چې الله ذکر کوي نو قیمتي شو کنه نه پر ربیع الاول کې شو. نو بیا چې ورستو مونږه د شپږ میاشتې ته ختم کا نو بیا څه شروع کیږي رجب شعبان بیا رمضان. په رمضان کې څه شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الته کې صاحب قرآنو دلته کې قرآنو. نو په دې کې دام قیمتي ده او غم قیمتي ده. دا د دې لپاره یو دلیل دی غټ. او بل غټ دلیل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ته وایي چې دا قیمتي دی جو خو بیا قیمتي کنه چې حضرت په خپل داغه ذکر کوي. وی دا خلق چې دی کنه دی باره کې تا ته لکه ایکسپلین کړی دا چې د رمضان دا قیمت دومره زیات دی چې کو یو سړی ته پته ولګي. نو یو حدیث الفاظ داسې دي چې ټول خلق با ارمان وکړي چې کاش چې ټول عمر رمضان وي کاش چې ټول کال د رمضان میاشت وي. او بیا دا چې رمضان څه ته وي نو خلق زما ستاره په وکولو لپاره وی ری میم او داد نو یو رمز سے ذل ته وي وی آپ کے گناہوں کو جلاتی ہے یہ
چې ستا ګناهونه وجلږي. نه بل وینا بل مطلب هم دی، ری سے مراد رحمت، میم سے مراد محبت، غداد سے مراد ضمانت، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور. دا چی او دا وی ولې رااله وی دا داسې چل دا جنګ د پخوانه شروع شوی، دا کله نه شروع شوی. وی چې ستا نیکۍ پیدا کو که نه د خاورې نه، نو هغه ته یې څه وي، فرشتو ته یې څه وي، فقعو له، دا را سره به تاسو وایي ساجدین. ساجدین دی ته وایي چې تاسو سرنډر شئ، تاسو ګارډ آف آنر پیش کړئ. لکه څنګه چې مونږ وزیر اعظم چې حل پوچت کی، نو ګارډ آف آنر نه دا مطلب چې ټول فورسز چې دي نو ټول فرشتو ورته ګارډ آف آنر پیش کو، چا ونه کو، فابا واستکبرا. زما ستا لپاره دا ده چې هغه وي فبما اغویتنی، الله ته وی چې تا زه خراب کړم. ګوره الزام په هغه لګوي، په ځان نه لګوي. او موږ هم بعضې وخت کې شیطان په شان وایو، وی نمبر یې دې څومره واخیستې، وی 700 مې واخیستې، وی ډېرې نمبر یې دې واخیستې، وی ما محنت کړی. چې کله فیل شي نو ورته ویې لکه ته ولې فیل شي، یاره وی خدای ته به مقرران چې پاشې وي نه هغه تا محنت کړی و، چې فیل شي نه ته په خدای ورړې. دا شیطانی خبره ده، شیطان هم په خدای ورړه، فبما اغویتنی. نو شیطان ورته هلته کې قسم وخوړ. او بل شیطان څه وی، هغه لاجک پیش کو، لاجک د هغه د قوم پرستۍ په بنیادو. دې وجه زما په د خپلو قوم پرستو وروڼو باندې اړه سوځي چې هغه دلیل چې هغه شیطان ورکړی هغه دیم ورکوي، چې زه د دې خاورې پیدا یم، زه د پښتون یم، نو زه هم زه بونیری یم، نو ته وایې زه شموزی یم. نو دا خبرې چې کوم دا خو شیطان کولی، هغه ورته څه وی، شیطان ورته دا خبره کوله، خلقتنی من نار وخلقته من طین. نه هغه د نیکه چې دی د هغه خاوره ده، په ښکته زور کوي، موږ په بره زور کوو، ښه زه به درته لکه ټیټېږم. دا الفاظ شو که نه. نو که فرض که زما یې میلولي دا خبره کوي، نو دا د خدای دې ورته معافي وکړي. دا خو بلکل هغه شیطان هغه مکالمه ده که نه. نو موږ بیا د خدای شکر ده کوو چې ښه ده، شکر دی خدای چې دغې ګن نه دی ساتلی. نو هغه چې کله قسم وخوړ نو هغه خو ورته وی، نو الله وله قوت هم ورکو، وی چې بس ټیک ته وان عباده، زما خاص بندګان چې لیس لکه علیهم سلطانون، زما کوم نیکان بندګان چې دی ته ټټ هم نشي کولی. دی ورته ووي. نو نیکانو بندګانو له یې څه ورکړل، هغو ته ویې ګوره زه تاسو له یو څو ټولز در کوم چې د شیطان مقابله به ورکوئ. ځکه شیطان خو زورور ځکه دی په څو لحاظ سره، یو دا چې هغه ته یینې ته یې نه دا کم سایډ نه راځي ته پې نه پوهېږې، یوه. دویمه دا چې شیطان به ژوندی یو ته به مرې، او دریم دا چې شیطان ستړی کېږي نه، نو هغه ته ستړی کېږي. او څلورم دا چې شیطان له خوب نه ورځي، هغه وده کېږي نه او ته وده کېږي. او څلورم پنځم دا چې ستا چوټي کله کله، او شیطان خو چوټي نه کوي، نو په تا زورور نه شو. نو دغه نیکه نه به ځان څنګه خلاصوې؟ نو الله بنده له څه ورکړل، تا له زه ټولز در کوم. نمبر 1 ټول دا دی چې زما 99 نومونه دي، خو زما یو نوم پکې ذاتي نوم دی. په هغې نوم باندې زه تا ته یو کلمه ښیم، هغه سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا مسهم الشیطان، کله چې شیطان وی نو تی تذکرو، نو دی بیا یاد کی او بیا وری چې فاستعذ بالله، اعوذ بالله. دا اعوذ بالله دا ټولې موږ له راکړې د دې وجې نه چې کم کار کوو، خصوصا چې قرآن لولې، نو د قرآن په لوستو هغه ډېر خفه کېږي، نو خامخا به اعوذ بالله وایي. یو یې دله دا ټول در کو. دویم ټول یې تاله دا در کو چې توبه دله در کومه، قل لعبادي الذین اسرفوا علی انفسهم. نو تاسو کوئی غلطي اره غلطي وشي، نو چې د قیامت لا نه راغلی، ما لم یغرغر، چې ستا راسا دې ته نه رسېږي چې ته توبه وباسې، نو الله وایي زه خوشحالېږم، زه تا ته خوشحالېږم چې ګوره تا ما ته توبه ویسته، نو زه به دې غېږ ته کم ځان ته. نو د توبه یې وله ورکړه یوه. نو دریم نمبر یې ولس ورکو، وی تا له ټایمز انټروولز در کومه. څنګه؟ وی دا د الله خوښه ده چې اختاره، چې هغه غوره کړي دي، یختار الله چې څوک خوښي هغه غوره کړي. استفا او اختاره، نو هغه څه کړي، هغه په ورځو کې څو خوښه کړی د جمعه، نو په هفتو په دغه په میاشتو کې څو خوښه کړی دی روژه رمضان، نو په ځمکه کې څو خوښ کړی دی جومات مسجد، نو په دغه کې په جوماتونو کې بیا ښکلی مسجد بیت الله خانه کعبه، نو یو پای کې رمضان ده. نو رمضان یې تاله درکو چې دا ما په 12 میاشتو کې خره غوره ده. نو د چا رمضان چې ښه تیر شي، د ده به ټول کال ښه تیریږي، ټول کال به یې ښه تیریږي. وی څنګه؟ وی زه ته پریکټس کوه،
لکه یو سړی دی که نه هغه ته وایي لکه سګرټ پرېږده سګرټ مه کوه نو هغه په دې نه دی راځه خو ته ورته وایي یې لکه 10 ورځې دا سګرټ پرېږدې نه یو ځای له ځو د تبلیغیانو د سوریزې له یا هغه 10 ورځې له ځو ته به سګرټ نه خیر دی بیا څکه نو شاید چې رضا شي که نه ځکه چې دې تړي ته خو ته اسان کار وښوو نو خدای پاک چې وایي ته روژه ونیسه سګرټ مه څکه نه څه وایي ایامم معدودات یریږه مه سړی خو یو څو ورځې اوس به تېرې نه شي خلک وایي چیله ولګوه نو چیلې کې چې ته وکې نو د دې وجې نه په دې رمضان کې چې چا د سګرټو نه ځان بچ کړو یو سړي ماته وی د 20 کاله مې نسوار اخیستو او تا خبره کړې وه په رمضان کې مې بس کړو او خدای ته داسې خلاص کړم نو لکه په دې رمضان کې خدای پاک تعالی توفیق درکړي جس کا رمضان اچھا گزرا اس کی پوری سال اچھی طرح گزر جائے گی هغې دپاره دا دی چې زه ته اوس وکوی زه به د سترګو حفاظت کوم یو خوا بل خوا به نه ګورم بد نظری به نه کوم د رمضان بې قدري به نه کوم نو ته چې 30 دن مسلسل دا وکړې نو انشاءالله چې خدای به تعالی توفیق درکړي هغه یو ډاکټر صاحب وکنه نو هغه ډه کېده چې د 6 روژې مې ونیوې د هغه دا چېرته یې نیوې نه شوې نیولې نه وې نه هغه په دې روژه کې هر چاته وې به ګورې دا 10 روژې دا 10 روژې چې ته ونیسې که نه نو خدای پاک یو په 100 ورکوي یو په 10 ورکوي نو دا د 10 میاشتو برابر شي نو په کال کې 100 میاشتې دي نو یې 12 دي نو تا ته خو 15 ورځې نورې پاتې شوې نو 15 په شپږ پسې نورې ونیسه نو چې د هایي 60 نو چې 60 هغه شي نو 2 میاشتې شوې هغه نو ټول کال دې روژه شوه نو یې دوره ډېر مې وي چې اختر راته نو ماله خدای توفیق راکړی اوس 6 روژې زه نیوې شم نو کم کار چې تا ته ګران ښکار کېږي که نه نو هغه یو کس ته وایه بل ته وایه بل ته وایه نو ته به وشرمېږې چې دا زه یې ولې نه کوم او بیا به دله خدای پاک توفیق هم درکړي نو دې وجې نه که په رمضان ته ښه تېر کړي نو د ډېر خرابو ګناهونو نه د ډېرو خرابو کارونو نه به ته خدای بچ کړي ځکه چې الله تعالی یو طرف ته تعالی توبه درکړې وه یو طرف ته اعوذ بالله درکړی و بل طرف ته رمضان درکړی نو په رمضان کې یو 2 کارونه کړي یو خدا چې تا ته اوپن چیکس درکړي 60 چیکس چې جوړېږي 30 ضربې 2 چې شي 60 شي وی څنګه وی هر صایم له هر روژه دار له فی یوم و لیلة دعوة مستجابة سار او ماښام بس تا یوه دعا خامخا قبلیږي ټایم به ته لږ ریلیکسیشن ورکې تاسو باران شی که نه بل ورځ نو موږ څومره چغې والي نو خدای بیګا وکړو باران بیګا نه بله شپه نو الله وایي چې ما ته صبر کوئ به خو پوره کوم به یې دله زه په 2025 کې چې کوم کار تاله کومه ته په 2020 کې د غوی مرخ کړي چې اوس یې وکړه ما دله مقرر کړي چې په 25 کې به یې کومه نو ټایم شیډول ما ته معلوم دی نو تاله اوپن چیک در کومه یو سړي پیسې پکاري او تا ته زما پیسو ته ضرورت دی نو ته ورته وایي چې خو دوره به درکړم خو چې ښه سړی ورته څه وایي سوره دې پکار دي یاره وایي نه که چې سوره دې راکړې نو وایي هو دا چیک مې دستخط کو او پخپله به کې ولیکه نه الله وایي 60 چیکونه مې دله درکړل نو 2 وختونه دي چې دا د نه ضایع نه شي یو افطار کې ټایم او یو سحري کې ټایم د سحري په ټایم کې به تا ته دا دغه کېږي څه په ته سحري کې څه چلي وایي خدای پاک په خپله راکوز شي د خپل شان مطابق ته وایي چې سړي کوټې ته راغلی او هغه سړی په پټواري پسې ګرځېدو چې ماله دغه وکړي دا پټواریان ستاسو کوی که نه زموږ پټواري خو په پټوارخانه کې چېرته نه چې څوک لاړ شي وایي نن نشته کله وایي ګواهی لته نه چې چا انتقال وي نو هغه غریب بقله راشي یاره وایي دا به څنګه وایي دا خو نه د پی ټي آی په حکومت کې سړي کنټرول کړل نه د مسلم لیگ په حکومت کې نو چې کله دا پټواري ستاسو کور ته راشي او تا ته आवाज وکړي بیټه کې ناسي کاغذات وسره ای اتا ته وایي چې نایک از راغلی یم که ستاسو خدمت یې چې وایي کومه نو تاله به انتقال ته به څومره خوشحاله شي نو چې الله را سړي کره کور ته راغلی او سړي ته څه وایي حل من مستغفر فاغفر له څوک شته چې معافي غواړي زه ورته معافي وکړم دا چربانګي دا اوپن چیک نه شو د افطار په وخت کې تاله روژه ماته چې ته کې په دې وخت کې چې وایي دعا وکړي نو زه یې دله قبلوم نو دا 60 نه شو نو نور ته څه غواړې نو په دې کې فيه ليله القدر یو پکې ليله القدر شوی دی هغه څه دی خیر د بره سره تاسو الف شهر نو 1000 مهینو خو ډېر شی جوړېږي چې دا ستانه پاتې نه شي نو دا ليله القدر دی نو لیل څه ته وایي چې کله ماښام نور پرېوځي او چې ختمیږي به څه چې کله سار سبا شي نو خو پوره لیل دی که نه نو ماښام به پکې هم راشي ماسخوتن به پکې هم راشي او چربانګ به پکې هم راشي نو ته اوس نه اراده وکړه چې د ماښام مونځ به د امامتۍ سره کوو د ماسخوتن تراویح به نه پرېږدو او چربانګ به مونځ نه پرېږدم نو هغه یو ډاکټر صاحب سار مانځله نه راته نه بابو صاحب ما ته خبره کوله وی ما وی چې د سار په مانځه کې خو په دې پېشمني تا کړی او ته چې راشي نو یو رکعت د نه شوی هغه وی زه فیسبوک ګورم نو خو فیسبوک خو شیطان دی راننوتی دلته که نه
ځکه چې ښځې یو ځای کې سیل لګېدلې په مینګوره کې او یو شی سودا ارزانه خرڅېږي نو ډېر شی خلک لاړه ډېر شی سودا یې راوړه خو یو به قسمته پکې و د هغه نه پکې چا جیب وواخو چې جیب وواخو نو هغه څه وایي هغه وایي مړه څه سیل لګېدلی و خو زما جیب ته چل لخ کړی و داسې نه ده نو په رمضان کې د نیکو سیل لګېدلی دی خو کو فرض که په تا پسې څوک راشي جیب ته نه وخي نو ژر هغه جیب کوتره به معلومې چې جیب رانه چېرته ونه وخي نو جیب به څه وخي ستا 4 کړکۍ دي دا به بندې که دا دې بند نه کړې نو بیا به خامخا جیل وخي نو یو کړکۍ سره ویې لکه دا ځای څښا دی نن دا ولې څښا دی یاره وایي مونږ دا چې بند کړی وه دغه روشندان کولاو پاتې شوی و جو سیلی وه جو هغې څښا کو نو که ته روشندانونه ټول بند کړی وای دا به نه څښا کېده که نه نو روشندانونه به ټول بندونو نمبر 1 روشندان دی غوږ نو دې ته به د غیبت خبرې نه اورې غیبت څه دی لحم اخیه میته د مړ ورور غوښې خوړل دي نو ستاسو په کلي کې چې کوم قصاب دی د هغه غوښه خو چې ته هغه حلاله کړې یا تا ښه لیدلي نو د ورځې یې نه خورې نو د مړ ورور هغه ولې خورې ډېر فرق نه دی نو هغې سړي غیبت شروع موږ یو ځای ناست نو ما ورته ویل د غیبت بس کوو نه نو ما ته یې وی نه زه غیبت نه کوم تا تړته شوم زما د ډېر خوږ جواب لګېد دغه شان موږ یو بل تړته شو که نه چې کله تړته شی نو غوږ بلې نو د دې وجې نه موږ اراده کوو چې رمضان میں کیا کریں گے ہم اپنے کان کی حفاظت کریں گے او دا ده چې تا 30 ډیز مسلسل کان کی حفاظت وکړو نو انشاءالله چې تعالی به خدای ردې د حفاظت توفیق درکړي بیا به چیلنج دکې او دویم نمبر چې دی اپنی آنکھ کی حفاظت کریں گے بد نظری بنه کې بد نظری دومره خراب مرض دی چې حافظان ډېر شه د قرآن حافظان دی هغې د دې وجې نه د حفظ نه محرومه شوي دي چې بد نظري کړې وه نو هغه زمونږ یو انجینر صاحب و پاکستانی نو هغه لاړ شو امریکې ته انجینران اوس کو د فکر دلته بېروزګاري ده نو ټول بار ته ځي نو چې هلته لاړ شو نو هلته ورته جاب میلاو شو نو په دفتر کې ورسره جینۍ وه جو هغه بد نظري کوله جو بس هغه خو جو بړی پې بایلو د بد نظرۍ نتیجې ته ګوره انجینئر صاحب چې دی ښه په منزل راتو جو هغه هغې ته وی چې میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں شادی کرنا آپ مسلمان ہے اور میں کرسچن ہوں دا خو سوال نہ پیدا کیږي اٹ از ناٹ پاسبل بہرحال هغه وی چې نہیں میں نے تو کرنا ہے آپ کے ساتھ دا ناروا چې شروع شي بیا خو سړی کوي جو هغې مور پله وی چې میری والدین سے بات کرو جو والدین ہوتے وی چې آپ 4 شرطیں مانیں گے جو هغه ہوتی چې 4 شرطیں سیدھی وی پہلی بات یہ ہے کہ گھر سے آپ تعلق نہیں رکھیں گے پاکستانی ہو که نه خدمت بم نه لګي ټلیفون بم نه کوي جو دا خو آسان شرط ہے پتندر یا خو مخ جته میں ته ملاوي یہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس آئیں گے آگے طرف تو بھائی لوزے والے بھی ٹھیک ہے دا وہ مکم ودریم شرط ہے کہ آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہے یہ وہ ہے مطلب ہے کہ فرض کا خنزیر منزیر مونږ پتا خورو ته بدی سي نه وای او سلورم نمبر خبره دا چې ته به زمونږ سره چرچ ته ځې ایته سو چرچ که نه عیسایان چرچ ته چې مونږ ځو نو مونږ سره به ځې هسې نو هغه وایي چې یاره دا 4 هغه مې قبول کړل شپ شو نو 3 کاله هغه امام استاد خبره کوله چې 3 کاله خو سړي پته نه لګېده ټلیفون ورته مونږ کوو ټلیفون نه میلاوېدو یاره چې انجینر صاحب څه شو یاره چې انجینر صاحب څه شو نو هغه بیا لږې ورځې پس وی 3 کاله پس ښکاره شوم جومات کې نو مولوي صاحب ورته وایي چې لکه احمد نوم یا محمد نوم هغه ورته یا لکه ته چېرته وې هغه وی چپ شه وی زه تللی وم دغه شانتې واقعات شوي نو هغو چې زه واغېستم نو هر څه مې ورسره کول خو د هغې په المارۍ کې کتابونه چې پراته وو نو په هغې کې یو شین کڅوړې والا کتاب و چې قرآن و نو ما به هر وخت هغې ته کتل او زه به شرمنده کېدم چې ګوره زه د دې قرآن منونکی یم زه د یو امت فرد یم او زه غټه دوکه کوم او زه د خپل جنس ته خواهش ته پوره کولو دپاره دې قرآن له ما الله ته ورکړی زه به ما به ته صرف کتل وی بله ورځ نه وی ما هغې خپلې ښځې ته وی چې دلته هغه شین کتاب و وی هغې وی چې نه آپ نے پڑھنا تھا نہ میں نے پڑھنا تھا نو سارے کتابیں میں نے ڈسٹ بن میں پھینک دی جو په ما څه چلو شو چې زه ډسٹ بن ته لاړم جو هلته کې پروت و چې ما راوغه جو خپل مې کو جو چې اچھا ابھی تک آپ سے اسلام کے جراثیم نہیں نکلا میں اپنے والدین سے بات کرنا چاہتی ہوں بریف کیس پہ واغستو او لاړه جو ما دې خوا راوننګلې توبه مې اوس ته جومات ته اوس ذکر عالم چې خدای ته توبه وباسم دا قرآن کی دیکھنے سے صرف دیکھنے سے
अल्लाह पाक का असरों को न पढ़ने से कितनी असर होगी और तरावीह में पढ़ने से कितना फ़ायदा होगा खुदा दे چې لکه اوس هر چا له خو خوند نه ورکوي که نه لکه دا ماشومان نه دي دا آیسکریم ښه خوري نو چې یو آیسکریم وخوري که نه دا مونږ به چېرته خوړلی خو به وي نو چې یو وخوري نو سړي زړه کېږي چې بل مې دې سیره کړی دا دې ته چسکه وایي که څه ورته وایي دا چې سړی چوپي سک به ورته وایي که نه نو یو سک چې وکړي نو سړی سړی کېږي چې بل سک مې وکړی نو هغه له چې کومه مزه ورکوي د آیسکریم والا دوکانونه په دې ښه پوره ګڼئ نو چې کله ته دې حد ته ورسې چې قرآن هر آیات ته له داسې خوند درکوي لکه څنګه چې هغه له د آیسکریمو سک خوند ورکوي نو هغې سړي وی د چوینګم دغه بعض هلکاني دا ماډرن نو چوینګم غاړې راړي نو هغه ته لکه دا ولې راړی وی مجھے مزه دیتا ہے حالانکه یو چوینګم دی اخلاص شوی دی نو چې قرآن یو آیات رسول الله وی او دا به راسره تاسو وایئ صلی الله علیه وسلم ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم نو د چوینګم په شانې ساټه سارا پورې ویلی ولې خونې والا ورکاو نو قرآن سے خون لینے کے لیے آپ نے ہیمرنگ کرنی ہوگی دی ہوتے ہیں ہیمر اٹ اگین ہیمر اٹ اگین دا کم سنوک دا سوتو میخو چې موږ په دیوال کې نه باسو نو په یو ټک خو نه ننوځي که نه بار بار به ټکونه ورکوي نالو به ننوځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غونته کې شخصیت د الله نه څه غواړي اللهم اجعل القرآن ربیع قلبی خدایا قرآن زما د زړه ربیع دی موسم بهار ته وایي میرے موسم بهار بنا دے ربیع قلبی نو دلته دی اوس ګورئ ناټامي کلي ورته ګورئ نو ورپسې څه وایي وشفا صدري سینه چې د کولاو شي که نه نو څومره خوند کوي ځینې سړی ټین سي هلکه وایي څه چل شوی دی مړه وایي زما نه تپوس مه کوه خواشه دا نشیان اکثر دي سي نو شفا صدري چې تا ته میلاو شي نو څومره فایده به وشي نو بیا ورته څه وایي وجلاء حزني چې بیا تا ته څه چې لکه زما غمونه زما لرې شي او بیا وایي وذهاب همي وغمي دا د الله د رسول الله صلی وسلم دعا ده نو بیا څه وایي وان تنور به دا ګورئ ناټامي کلي روان دی وان تنور به بصوري چې زما دا سترګې نه دي چې د دې نورانیت پې زیات شي نو وتنطلق به لساني چې دا ژبه زما په قرآن چلیږي کم خلق چې د قرآن په الفاظو کې خبرې کوي هغه ډېره مزه کوي سړي له ډېر خوند ورکوي تنطلق به لساني تاسو هغه یو کلیپ کتلی هغه د کویت کې په پارلیمنټ کې هغه یو عرب لګیا دی ټرمپ له جوابونه ورکوي دا د قرآن په الفاظو کې ورکوي او هغه چې څوک په قرآن لږ ډېر پوهېږي نو ډېر خوند کوي او ټرمپ سیز چې هو لکو چې دغه القدس لهم نو دیو ته قرآن هغه آیات ووایي چې قرآن کې سوره بني اسرائیل کې دا آیات دی نو دا چې ته په دې جواب ورکوې دا د شوي ان تنطلق به لساني نو ورپسې بیا ورته څه وایي وایي نه خو هغه پښتو کې موږ نه سر به دې څه وکړم خدای پاک خو اخري خبره دا ده تغسل به بدني چې سم پې ولامبم وی روژه را روانه ده وی لامبو بټول وی کم کور کې چې واده نو که نور څوک لامبي که لامبي نه دا چا چې واده هلکې که جینۍ نو هغې ځان ښه سنبال کړی نو موږ به هم غسل کوو خو د ګناهونو نه به غسل کوو د ګناهونو غسل سره توبه چې د اوس نه ته وایي چېرې دا به نه کوم دا به نه کوم دا به نه کوم نو هغه دا دی چې دا ټول دغه به بندو نو دا کړکۍ بنده شوه دا کړکۍ بنده شوه ژبې والا کړکۍ بندې شوه تھنکینګ والا سوچونو والا کړکۍ بنده شوه دا چې ته بنده کې ډیلیټ کې به زموږ پرې موبایل کې چې دا ډیلیټ راځي دا موږ ته غټه فایده راکوي چې هر هغه شی چې هغه ستا فایده نه کوي هغه زر ډیلیټ کړه مزغونه ډیلیټ کړه کینې بیا به د منیجر صاحب جوړ شي منیجر صاحب روان و دغه ته خپل دفتر تر منیجرانو سره خو ډېر شی پیسې ایسو سره نه ځکه هغه ټولې پردۍ جو هغه راغلی دی دا یو ګاډي ته خیږي بل ګاډي ته خیږي جو هغه یاره دا بس کېږي جو فراډ یې وکړو چې فراډ یې کړی دی جو بیل میل به یې چاله پاس کړی یا پیسې به یې والي جو ګاډی خو واغست خو چې کله اډیټ والا راله د بینکونو د اډیټ زموږ د اډیټ نتیزي جو هغه چې گرفتار کوي چې جیل ته لاړنو دا دغه والا ډایجست والا و اردو ډایجست والا پوخاو الطاف حسین الله دې ښه ساتي نو هغه پسې تللی او نو هغه ورته قصه کوله منیجر صاحب وی که دغه خیال نه وی راغلی نو زه په جیل کې نو دا خلق جیلونو ته ځکه دي چې ډیلیټ کوي نه نو چې دلته میسج راشي که نه نو ته چې خراب میسجونه ته یې ډیلیټ کا نو که ته پرځول که نه یو سړي ټوپونه واله دا منیجر و نو وایي ستا داسې وکړم ستا داسې وکړم زه سوره ما چل دی دا وایي څو خدای والی دی ټلیفون یې ماته کړی نو ما خو بنې که که نه ته اوس مې پېژنې وې نه نو مې اوس ولې جوابونه ورکوې زما هغه فرش دې تباه کړو داسې خپه به یې را پرېښوده به یې ورکړه زه به ستا دا څوک دی نو مې هر څوک چې دی
نو خو د دې خو آسان کار چې خپل موبایل بند کړه نو دې چې خپل برین ته بند کې ډیلیټ کې نو ډیرو کارونه نه بخلاص نشي نو یوې تعالی دا درکړی بلې پکې څه کړي په دې رمضان کې شب قدر درکړی شب قدر نه علاوه بیا تا ته ویلي چې ګوره زه تا معاف کوم پر ورو دې معاف کوم نو هر څه چې نو ته به څه کوې یا خو به ته سم سړی دې خو به ډېر کم یې الله دې کې تاسو خو به الحمدلله یې نو چې سمې نو تا ته څه ضرورت دی تعالی خو زه رحمت در کوم نو اوله رحمتون بس تو خواست انسان سړی جو رحمت سٹارٹ شو رمضان کا مہینہ رحمتوں کا خزینہ فرام ویری بیگیننگ تا ته دغه شو مخامخ شو ځکه ته د مخکې نه تیار وې د لمدو خاورو څه د داروي که نه لږ باران داروي کو لږ به داري جو ستا خو ته خو لمدې خاورې مخکې نه سئ او که ته ښه نه او داسې کله ښه کله بد خلکا کله بد نو اوسطه دا را سره تاسو وایي مغفرتون اوس به دې زه مغفرت درکم که نه مغفرت دې ته چې اوس به یې دله پاک کم خو که ډېر بېکاره لوښی ایس نه نو آخره اتق من النار په آخر کې به اخلاص کم نو بس کو بنا کو په ړومبی کې ماف نه کړو نو په دویمه کې به ماف کړي کو په دویمه ماف نه کړي نو په درېیمه کې به ماف کړي او بیا وایي چې آخري شپه شي که نه 29 30 په مخکې چې نو وایي خدای پاک دومره خلق ماف کوي لکه څومره چې په دې ټوله میاشت کې ماف کړي نو خو رحمت دی که نه نو بیا وایي چې که د هغې نه پاتې شوې ګوره وایي دا په دې سکولونو کې 2 پرچې د دې انګلیش خو به وی A او B به اوس ومي پیپر A او پیپر B نو پیپر A او B چې پاس کې نالو بستا انګلیش کلیری نو پیپر A چې دی هغه مالی قربانی ده نو د اوس نه به ته چندې به ورکې مدرسو له او عرفان دا کم د اغوش چې دی دی له به ورکې دا مالی قربانی ده او بیا به ستا د 1 تاریخ نه جسمانی قربانی شروع شي نو هلکه په سر مې درد دی هلکه سر را باندې ګرځي او خبرې ډېرې مه کوه وګورې روژې اخیستی یم دا جاني قرباني ده که نه نو مالی قربانی پلس جانی قربانی چې کمپلیټ شي نو 30 تاریخ به یا به 29 شي نو د اختر په ورځ به موږ سار چېرته ځو دا راته ووایه تاسو عیدګاه ته به ځو چې کله عیدګاه ته ځې نو ته به عیدګاه کې څه وایې چې ما روجې نیولې دی ګوره زه ما دا زه ما څنګه دی روجې مې ونیې کړه داسې نه وایې تال ته وایي زه هېڅ نه یم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا ته د عجزۍ مظاهره کې نو الله خو خبر دی خو فرشتو ته وایي دوی څه له راغلي حدیث کې داسې راځي وایي فرشتې ورته وایي جاؤ دی دې له راغلي دي چې ستا نه معافي غواړي دی روجې نیولې دي سرسایه ورکړې ده زکات یې ورکړی دی او د خلقو سره یې ښه کړي دي نو دا دلته راغلي ستا نه معافي غواړي نو خدای پاک ورته وایي چې دې ته ووایه دواړه پیپر یې کلیر دي A او B مالي قرباني هم کړې ده او بدني هم کړې ده نو ورته ووایه چې قومو مغفورا لکم پاسئ ما ټول بخلی گروں کو لوٹ جاؤ اصلي اختر باغی دا کم چې دی دیو جن موږ د اوس نه تیاری کوو چې لکه ګروں کو لوټ جانے کې مستحق ټهره د دیو جن هر هغه کارونه به کوو چې کوم کول پکار دي او یو 15 ټارګټ زه تاسو ته هم دا به اچیو کوو لکه زما ټیم سوره دی ما خو څه وخت شروع کړی هغه چې ټارګټ دی لومبنی کردار مجاهدانه کردار مجاهدانه کردار کمفرټ زون دی ته وایي کمفرټ زون نه به اخوا کېږي لکه زه د بونیر نه دلته راغلی یم د کمفرټ زون نه اخوا شیم څوک به راته لار ښیي چېرته به ځم دې ته به لیک د قرباني پخوا به موږ د سار چیس کو په سا هګۍ به وه پکې ناشته به وه پکې اوس به پکې هغه نه بیا به د شپې اوږدو اوس به نه اوږده کېږو او بیا به د شپې په تراوی اوږدې تراویح کو دې ته وایي مجاهدانه کردار دا یو اکیډمي ده دا ټریننګ اکیډمي ده دا موږ یو خو سپایي که نه فوجي او هغې بل ته څه وایي هغه ډېر تیز چې 11 ته کمانډو نو دا کمانډو ټریننګ دی نو چې کمانډو ټریننګ ته وکړي نو بیا به د باندې خدای جهاد کوي ته به حیران شي قرآن ته چې ته ګورې قرآن کې دا روژې دا میاشت چې دا په 2 هجري باندې روژه فرض شوې ده ټیک شو دا شعبان په میاشت کې دا آیاتونه نازل شو دا شهر رمضان الذي نه ده دا شعبان په میاشت کې نازل شو دا د پیر ورځ وه نو ګوره 2 هجري وه 2 تاریخو د پیر ورځ وه نو شو او دا په قرآن په کم صورت کې دي په بقره کې بقره سویم صورت ده دوسرا او په سپاره کې په سیقولو کې دي سیقول سویم دغه ده پاره ده دویمه پاره ده نو دویمه سپاره دویم صورت دویمه ورځ د شعبان او اثنین په عربی کې تاسو کو څوک عربو ته تللی نو هغه دغه ته احد وایي
او اسنین دوته وای نو د پیر په ورځ باندې دا نازل شي نو چې په شعبان کې آیات نازل شي او بیا د 30 نه پس په یکم خلقو روجي ونیول تا هغه خو پکې نه دی کړي چې روجي ونیوي نه دا بر تاسو په 17 تاریخ بیا څه چلو بدر وګوره 17 رمضان باندې وس کمانډو دی کړه کمانډو ټریننګ کړي تعداد 313 آیا غاړي 1000 ابو جهل غونته زورور سړی چې هغه په شارټ نوټس باندې 1000 کسان د مکې نه مدینه ته اوس موږ نشوتلې چې دومره خپل روډ دی هغه پیاده راغلی او 1000 کسان راوستیو هغه 1000 کسان له شکست دی کمانډو ورکړو ځکه چې روزي نیولې و مطلب دا چې دا غنی دا سس خلق زمونږ اجي سه خدای دی وخی په لرازي کې شپتاسو کې نغې په خابه زما دا اسری کړه خلق خو چې د افغانستان د جهاد شروع شو کنه نو دا شړ شي باړ مې اوس ډیر خوخي نو دا شړ شي باړ د هر وخت اسری ګرځي ادا ټای یا رچولی دا سکار نه کمانډو والا د کاری دیو جنا فوجانو ټریننګ سختي نو یو فوجي د ټول کلی مقابله کوي نو موږ به خیری کمانډو ټریننګ کو نو مجاهدانه کردار به اپناو ځکه چې موږ به د کمفورت زون نه ډیس کمفورت زون ته ځو او دا یو میاش به دا تربیت کو چې خدای په موږ مراولې خو کو سخته دی راول نو تیار به یو نن فلسطینیان هغه ته تیار دي په دنیا کې درې قومونه دي چې هغه صرف وپای کړي دا د افغانستان مجاهدینو خپل وفا وکړه د کشمیر مجاهدینو له وفا کوي او د فلسطین مجاهدینو وفا کوي موږ ټول به وفا یو ا د خدای به وفا خلق وخت د خدای وفادار خلق وخی نو دا چې مجاهدانه کردار نمبر 2 قرآن سے تعلق ځکه قرآن په دې کې نازل شوی نو قرآن سے تعلق دار چې قرآن تعالی خوان درکې یو به د خدای نه غواړي کوم دوا چې مو ویله او بل به د قرآن سنه تلاوت خو کم از کم کې او بل به د قرآن نه خوان اخلي او بیا به ترجمه لزی نو کوره ترجمه کلاس نو هغه با اټینډ کې او کو فرض کو دې تراوین چې دا نه پاتې نشي نو قرآن سے تعلق به ځکه چې انزل فيه القرآن نو 14 اگست باندې تا اگست دی چې پاکستان په جوړ شو نو دا رمضان سره دا د جشن نزول قرآن دی دریم نمبر ده شهر المواسات همدردی به د خلکو کې شهر الصبر نو صبر خو ته الته په مجاهدانه کردار کې وخو ګوره که صبر وې پرون په بایدره کې سوګويشتو تاسو پته شته دا به صبر د وجنه وشتو ابولوس په بونیر کې یو سړی خپل درې وريرونو کورې وي او دوه وريرونه او کچ کچ خولي لکانو د سکول کالج دی وشتو دا به صبرې وجوا او بل ورځ په صحابه کې وسړي خپل لونه او دغه لال کړي او به ځان وشتو دیو جن الصبر ثوابه الجنه پتا کې چې صبرین والته جنت دلته مزيدي والصابرین او بیا دا چې دی لمنګ چې دی لمنګ دسی شی تیار کړي چې دغه شمار نشته په کیلکولیټر کې ناراضي نو الصوم لي وانا اجزي به زبې په خپل ورکوم په کیلکولیټر کې نشته لا مثل له د دې په شانته روزي په شان اړه سره عبادت نشته نو د دې وجنا مواسات دا چې زمون همدردی نو بیا په خپل ملګرو خپکیږو د افغانستان په مجاهدینو مون خپکیدو د فلسطین په مجاهدینو مون خپکیږو او مونږ ته دا پته چې د اختر منځله مون خپل ایدګاه ته زو نو شاید چې مونږه سیف یو خو هغه که خپل ایدګاه ته تل بیت المقدس ته تل یا د کشمیر مجاهدین د سرینگر جامع مسجد ته کې دې شي چې لاټی چاچ پوشي ا کې دې شي چې ګولې په وریږي زموږ سره به دا غوغه میروا شهر المواسات دی ته وي بیا چې څوک تاسو سره دغه کوي څومره خدمت هغه ته رسول شي ایت به خیر رسین او خدمت ولا هغه ته رسي مونږ ولا پیسې ولېګلې زما لس روپاټي چې الته ورسي د ما لپاره دینه بل د خوشاله خبره نشته چې ما پیسې ورکړې وي او هغه حافظ صاحب الته کې رسولې دیو جن موږ دویم نمبر چې دی هغه مواسات دی سلورم نمبر چې دی هغه چې موږ له پکار دا چې په دې کې هغه وکو هغه ټارګټ حاصل کو هغه دا چې اپنی رضا اپنی مرضی پر الله کی مرضی کو ترجیح دیں گے دا چې وکي کنه لکه زما مرضی خدای چې ما ټول خوراک کوله الله وي نه بکې جو نه کوم نو د الله مرزه له می ترجیح ورکړه نو زم چې زه دوی وینه به ود کېږي جزء نه ود کېږم
نو مولوی صاحب حافظ صاحب اوږده آیاتونه وې 11 بجو پورې 12 پورې زه ورته ولاړم نو اپنی مرضی پر میں نے اللہ کی مرضی کو ترجیح دی چې دا ټریننګ موشن چې کله زمونږ واده نو بیا به دغه ویډیو فلمونه نه جوړوم ځکه اپنی مرضی پر الله کی مرضی د جینکو د لکانو به مکس پروګرام نه بیا په دغه کې په شادي حال کې زه دا پته کوم چې چرګان الله دی کو مردار دی اما یو ځای کې مې یاره د شادي حال والا باندې سخت سره چې تعالی اذان چرګان درکې زما یو ملګری ماته وې زم په پلاني تنګي کې زر چرګان دی او سړی مړ شو د کراچۍ ډبې له ورکړل او د کراچۍ کې پوټل والا خاص نو مردار چرګان خوري خلک نو چې زما ستاسو بیا دا خیال چې راز غټ پروګرام مې کړو په شادي حال کې مې کړو خو چې دا چرګان ما په خپل حلال کړي زما په مخ کې حلال کړي کنه دې سړی چرته مردار مخ خبرې په خبر کار او په اخبارونو کې نو چې دوره وسره ونیول نو خپل مرزي خدا کی مرزي او چې کله دا خبره تشین د دې په لارې کې چې کوم رکاوټونه دي پاغه باندې قابو مومي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره د دې په باره کې ما ته کړې دي نو هغه یو دا کړی دا چې دغه چې دا رمضان چې دی هغه کې کان یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره دا بم پورا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په نور دا کې ځان دور نه کړی ولې څنګه چې په دې کې کړهو نو موږ بزان کړو او بل ځای چې دعاګانې به ډېرې غوښتې شد مئزره د خپل دغه غچوي کمربند به اکلک وتاړو احیا لیله د شپې چې ډېر زیات ودی چې روژه لنډه کم هغه به نه کې احیا لیله او بیا په دعاګانو کې به دومره زاری کوله الله ته دومره به یې جړل چې اشفق لونه چې د هغه د چهره به سره شوه دیو جن رسول الله سلور کارونه مونږ ته د الله رسول خولیو نمبر 1 تاسو استغفار ډیر وای نمبر 2 تاسو لا اله الا الله ډیر وای نمبر 3 د جهنم نه پناه ډیر غواړي او نمبر 4 جنت ته الله نه ډیر غواړي او کوشش ودا کو چې د الله زمونږ د رمضان چرته بے قدری و نشي د بے قدری یو څو ټکی دي چې دا چرته ونه کې نمبر 1 روزه کا اهتمام نه کرنا نن مې روزه نشته الکه ولې دې نشته په سر مې دړو وختي نوم پاسېدلې دا حدیث ته اکلک چې رچانه د رمضان په میاشت کې یو روزه پاتې شوه بلا عذر ولا مرض نه جوړم نو زندگی بر چې د قیامت پورې ژوندې روزي نشي نو دی هغه نشي راګرځولی و ان صامه اگر چې دی نشي نیوي دا دومره برکتی ده زمونږ یو ملګری پیښور ته ټول نیولي هغه نه ونیولې هغه وفات شو الله دې وبخي خو بیا ونه نیوه نو چې ستانه د رمضان بے قدری و نشي چرته روزه د نه پاتې نشي دویم نمبر دا دی سحری کے بعد فجر پڑھے بغیر سونا دام یو دی چې ته د هغې بې قدري وکړې چېرته دا ناروا ونه کې چې سحري وکړې بیا پرېوځې یو خس 2 چپاتي وخوره ځکه چې ستا روح چې دی هغه مضبوطول په غواړي او ستا جسم کمزوری کول غواړي او به په دې کېږي که ته خوراک ډېر کې او بیا د غرمې پورې وکړې او نمبر 3 اکثر منکو ګور تاسو به کوئ که نه افطاری کے وقت مغرب کی جماعت کو ضائع کرنا اکثر دغه ماښام په مانځه کې څوک نه وي 3 یا 4 کسۍ شاته به ګورې هغه وایي ما نسوار اغوستی و نه چې هغوی په ما بیا سر ګرځي دا بې قدري ده د رمضان بې قدري ده نمبر 3 ما وی نمبر 4 چې دی هغه خبروں کے بہانے میڈیا یا اسکرین مسلسل اسکرین دیکھنا ځکه د سترګو حفاظت ته نشي کولی اکبره طارق جمیل لیږئ جو ښکته جینۍ ولاړئ هغې داسې سسټم کړی چې په طارق جمیل ته یوازې نه ښایي ښکته به سره څوک وي نو هغه وایي چې خبروں کے بہانے آپ میڈیا کا زیادہ استعمال موږ ما لیدلی دی په اعتکاف کې د خلکو سره وي اعتکاف د ټول نه ټایټ عمل دی که نه په هغې کې د خلکو سره وي او هغه هغې ته ګوري وایي لکه نن دا چلو شو پلاني ځای کې او 5 دی بازاروں میں پھرتے وقت نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا چٹا دے بھوک سے بچنے کے لیے ڈائجسٹیں پڑھنا یا خبریں پڑھنا یا اخبار پڑھنا دین فضول شے بل نشتا او 7واں دے عورتوں کو کام کرتے ہوئے میوزک سننا وہ جا شے لگولی اور میوزک کے انداز میں نعتیں سننا دمو دا نعتونه ندی دا میوزک په انداز کې دی یو بزرگ مونږ ډېر خپوه کولو یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ مسجد لیٹرین کی شکل پر بنا دے اکثر چې اکثر مونږ ویل دا سندري دي نه مړ وي سندري نه نعتونه دي ولې په دې کور کې د ښځو ختم دی د ښځو ختمونه اوس وو او په ټولو کې د میوزک په انداز کې نعتونه دام د دې یو ډېر زیات دغه دی او آخر دی چې انټرنیٹ پر فضول چیزیں ڈھونڈنا اور فضول فون پر فضول میسج کرنا یا خپل محترم ته ویل چې ان شاء الله د اختر نه پس په میسج کو وس بس
دا وعده کولم ګناه دی دا د هغې بې قدري ده موږ له د خدای توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین